چې زه انپړی ما چېرته مدرسو سکول کې ما سبق نه دی ویلی یعنې زه هم داسې جاهل رالوی شیم خو رسول الله مبارک ته چې رب کریم کوم امي هغه لقب ورکړی یا هغه صفت ورکړی دا د رسول الله مبارک ډېر یو عظیم صفت دی ګورې دا د رسول الله مبارک عیب نه دی دا مونږ په فخر سره وایو چې رسول الله مبارک امي و نه استاذ و نه په سکول کې سبق ویلی نه د مدرسې د استاد نه سبق ویلی رب کریم ورته علم لدني ورکړی رب کریم ورته د مکان ما یکون ټول علوم ورکړي جبریل امین یو ځلې سینې سره رایوځي بیا به د یهود او د نصارو لوی لوی عالمان راتلل او د رسول الله مبارک وړاندې به چې دی نو خوله نه شو کولاولی ای رسول الله مبارک به بیا داسې خبرې کولې چې څومره شعراو څومره بلغاو څومره فصحاو د عربو په سرزمین باندې هغوی به راتلل د رسول الله مبارک خبرې به چې واورېدلې هغوی به د رسول الله مبارک د نبوت ګوایانې ورکولې وایي دا خبرې د یو عام انسان نشي کېدی دغه الفاظ دغه فصاحت دغه بلاغت دا د یو عام انسان نشي کېدی دا که کېدی شي دا د الله پاک پیغمبر کېدی شي یو عام انسان نشي کېدی رسول الله مبارک ته رب کریم ډېر کمالات ورکړي د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مبارک مقصد سوي د رسول الله مبارک د شان لا د هغې مبارک د سیرت نصیرت د رسول الله مبارک معجزات دي د هغې مبارک اخلاق دي د هغې مبارک شان دی د رسول الله مبارک صورت مبارک څنګه سترګې مبارکې څنګه وي خوله مبارکې څنګه وه رخسار مبارکې څنګه و تاسو به کتلي په دې میلاد النبي محافلو کې علما زموږ اهل سنت ډېر راغلي دي خو څوک هم د رسول الله مبارک سیرت ته ډېر کم ځي علما ځکه چې صورت مبارک د هغې بیانول دا یې دین علما عاجزه دي چېرته بېادبي ونشي ګستاخي ونشي څوک ورته ځي نه د یرې نه ورته نیسي یو زما شیخ شهید غلام حضرت غلام رحمت الله تعالی علیه سیرت د رسول الله مبارک باندې بیان کړی اوس عجیب بیان او صورت د رسول الله مبارک ورته دا یو عجیبه دغه ده تاسو پرب یقین وکړئ چې کله مونږ شیخ غلام حضرت غلام رحمت الله تعالی علیه سره احادیثو دوره کوله مفتی نورالامین صاحب هغه هم را سره ناست زه هم ناست وم چې کله شمایل د ترمیزي راغل دا په اخره کې بالکل امام ترمیزي صاحب شمایل د رسول الله مبارک دا په ټولو کې اخره کې راوړي دي دې کې د رسول الله مبارک د صورت مبارک بیان دی چې کله داسې راغلو نو موږ به چې سبق ته یو شان ناستو بیا داسې لږ راویښ شو دا ځان هم ورته رابدل کړو چې اوس به د رسول الله مبارک د رخسار او د هغې مبارک د صورت مبارک هغه احادیث به موږ ته راځي نو چې کله هغه احادیث به شیخ صاحب مبارک موږ ته ویل څه ناشنا کیفیت و ناشنا حال و د هغې مبارک و انداز هغې به چې کوم انداز کې بیانولو ډېر ښایسته خوند به چې د رسول الله مبارک د رخسار د هغې مبارک د بدن مبارک تعریفات کېږي نو انسان په دې کې خبرې شي مقاصد هم داسې وي الہ العالمین دې دغه محفل په خپل جناب کې قبول او مقبول وکړي